بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه را ټول حاجتونو د پوره کېدو دپاره ډیره زیاته پاورفل وظیفه را. څومره چې د انسان خواهشات دي، څومره چې مقاصد دي، ان شاء الله العزیز په یو هفته کې به ستاسو ټول خواهشات دا پوره کیږي. دغه رنګې زموږ هغه غرونه خویندې چې هغوی په مشکلاتو کې راګیر دي، نو ان شاء الله العزیز د مشکلاتو د حل لپاره ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. په دې ترتیب باندې دا وظیفه وکړئ شي، نو ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول مشکلات دا ختم کړي، او دغه رنګې الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. که د چا مالی مشکلات وي، الله پاک به له د غیبونه رزق ورکړي، د غیبونه الله پاک به د انسان مالامال کړي. دغه رنګې که د کور مسله وي، د کور دپاره دا وظیفه وکړی شي، ان شاء الله العزیز الله پاک بولا د خپلو خزانو نه بهترین اعلی کور دا ورکړي. یو خبره عرض کوم چې څومره وظیفه په یقین باندې وشي، او څومره وظیفه د زړه د اخلاص وشي، او دغه رنګې مکمل یقین سره، اطمینان سره، سکون سره، او د الله پاک په خزانو باندې مکمل یقین سره وظیفه وشي، ان شاء الله العزیز یو ټکی محترمو دا ډیر شعر چې موږ او تاسو ووایو، نو الله پاک به زموږ او تاسو ټولې مسلې دا ختم کړي. یو سړی لس پیر قرآن مجید ختم کې خو یقین پې نه، نو کار محترمو دا نه کوي. ټول حساب کتاب محترمو دا یقین باندې دی، نو موږ خپل نیت دا به خالص کو، خپل یقین دا به محترمو دا مضبوط کو، د هغې نه بعد به دا وظیفه وکړو. وظیفې محترمو شرطونه داسې دي چې کله موږ دا وظیفه شروع کوو، نو په دغه هفته کې به ګناه نه کوو، بلکل ګناه به نه کوو، او دغه رنګې پابندۍ سره به مونځ، کو سړی وي جمع سره پابندۍ سره دوی مونځ کوي، دغه رنګې کو زنانه وي نو کور کې پابندۍ سره دا به محترمو دا مونځ کوي. زموږ وظیفه نن ډیره زیاته ناشنا ده، زموږ دا وظیفه د سورت یاسین وظیفه ده. فرمایي علماء کرام چې د سورت یاسین زر حیثیت لري، زر. خو نن چې کومه طریقه موږ ښایو، دا طریقه به نه تاسو مخکې اورېدلې وي او نه به تاسو مخکې کړې وي، خو ډیره زیاته ناشنا طریقه ده او ډیر زیات ناشنا ترتیب دی. فرمایي علماء کرام چې سورت یاسین کې الله پاک زر خو بیان دي، او په سورت یاسین باندې خلکو زر تجربه محترمو دا کړي، او سورت یاسین د قرآن مجید زړه دی. څنګه چې زمونږ استاسو زړه دی، د زړه نه علاوه مونږ نیمګړي یو. که زمونږ زړه نه وي، په هغې باندې مونږ نیمګړي کېږو، دغه رنګې مونږ ختمېږو. دغه رنګې علماء کرام فرمایي چې کوم سړی روزانه سورت یاسین ونه وي، د ډېر زیات کم بخته دی. نو روزانه سورت یاسین تلاوت کول دا لازمي دي. نو راځئ چې وظیفې طرف ته. نن زمونږ وظیفه داسې ده، چاته څومره مشکلات وي، دا ټول مشکلات به ولیکي په یو کاغذ باندې. که دوی ته د رشتې مسله وي، که دوی ته د کاروبار مسله وي، که دوی ته د نوکرۍ مسله وي، دغه رنګې فرمایي که دوی هر قسم غټ حاجت وي او هر څومره غټ امیدونه وي، دا ټول د محترم په کاغذ باندې دا ولیکي. چې کله دا لیکل برابر کړل، بیا به د هغې نه بعد درې پیرې درود ابراهیم وي، درود شریف به درې پیرې وي، بیا به د هغې نه بعد درې پیرې سورة الفاتحه یعنی الحمدو دا به وي، ورپسې به درې پیرې آیات الکرسی وي، بیا به ورپسې درې پیرې آخر قل وي، قل یا ایها الکافرون.
دغه رنګ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. چار قل چې کوم دي دا به ووایه. چې کلم چار قل وویلې بیا به د هغې نه بعد درې پیرې درود ابراهیمي وي، او بیا به د هغې نه بعد یو پیره دا کم لیکل تا کړي دي دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده. د لومبۍ مسله به وي، دویمه به وي مطلب دا چې دا حاجت مې دی، نوکرۍ حاجت مې دی، یا دغه رنګې د رشتې حاجت مې دی. دا څومره لیکل تا کړي دا به یو پیره پړاو کې پړاو شي یو پیره. بیا به د هغې نه بعد سورت یاسینه دا به شروع کړي. خو چې کله لومبي مبین ته ورسېږي نو دا خپل څومره حاجتونه دي دا به یو پیره پړاو کې. ورپسې چې دویم مبین ته ورسېږي بیا به د خپل حاجتونه یو پیره دا وي. دریم مبین ته ورسېږي بیا به د خپل حاجتونه یو پیره وي. دغه رنګه څلورم مبین ته ورسېږي بیا به د خپل حاجتونه یو پیره وي. مطلب دا شو چې کوم ځای کې مبین راځي په سورت یاسین کې نو په دقه ځای کې به خپل د حاجت دا به الله پاک ته د یو پیره همه وي. او چې کله تاسو سورت یاسین دا ختم کو بیا به د هغې نه بعد دا څومره حاجتونه ستا دي دا ټول حاجتونه دا به الله پاک ته تفصیلا پیش کړي. یو حاجت راواله تفصیل سره الله پاک څخه په خبرو کا دی بل حاجت باندې مکمل الله پاک ته ارس ور روان دی کې او دا رنګي خو ته وجاړه چې ستانه غیر زما حاجت پورا کوونکې دا څوک نشته دی. صرف حاجت روا مشکل کشا داتی بل څوک نشته دی. اکو تیرا لنه پورا کې بل در ما ترو خینو بل در هم ته معلوم نه دی کو تا ته معلومي هغه زما حاجت پورا کول شي ما ته راوه زما هو یو درد دی هغه مستا درد دی او اے پروردگارا د دې درد نه مې بینوا مکي. اے پروردگار زموږ ټول حاجات ته پوره کړي، زموږ ټولې پریشانۍ دا ختم کړي. په دې ترتیب باندې محترم الله پاک ته دعا وکړئ شي. او بیا محترمو د رمضان مقدس میاشت کې دعا وکړئ شي. دې کې به نور او په دې کې به حسن دا به نورم سیوي. ځکه چې یو طرف ته نفس نشته دی، شیطان محترمو زور نه کوي قشانتي او بالکل انسان فری دی خپل رب ته ډیر زیات اثر محترمو دا کوي. دغه رنګ د هغې نه بعد بیا درې پیرې درود شریف وي په مخ باندې به لاس راکاږي. فرمایي چې چا څومره حاجات وي حاجتونه فاحشات د رشتې مسله پیسو مسله د سار د منظره مخکې روزانه درې پیرې سورت یاسین وي بیا د تماشه کې چې الله پاک له څنګه ارسنه ورکوي. د چا څونه مشکلات وي د ماسوتن د مانځنه بعد د سورت یاسین وي الله پاک به د ټول مشکلات محترمو دا ختم کړي. د دې وظیفې څومره چې حل کړي دا وظیفه ګوري دا وظیفه شیر کوي کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لیکي د ټول ته محترمو دا اجازت ده او بالکل دا کول شي. الله پاک مو خوشاله ساته. الله پاک دې زمونږ د کتونکو ټولې مسلې دا ختم کړي، دې ټول خواهشات د الله پاک دا پوره کړي او دوی له الله پاک پر سکون زندگی ورکړي. الله پاک مو خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.